بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو د توابعو بل قسم چې کوم دی نو هغه معطوف دی. دا معطوف به د خپل معطوف د ناحیې چې کوم دی نو تابع وي. ګوره یعنې دوه اسمونه به راغلي وي او هغه به د اعرابو په اعتبار سره چې کوم دی نو دواړه څه وي یو شان دي به وي او د دې په منځ کې به چې کوم دی نو حروف عاطفه راغلي وي چې کوم د دې حروف عاطفو نه یعنې دا او د حروف عاطفو نه راغلي دي نو چې کوم د دې او نه مخکې وي د دې حروف عاطفو نه مخکې وي هغې ته به موږ معطوف علیه وایو او دا او چې منځ کې کوم راغلي د موږ حرف عطف وایو او دا وروسته چې کوم راغلي د دې نه نو دې ته به موږ معطوف وایو. دا معطوف علیه به د ماقبل دپاره کله فاعل جوړیږي او کله مفعول به جوړیږي یعنې موږ به هغې ته ګورو چې دلته کې دا اوس څه واقع کېږي نو هغه به واقع کوو خو دا دواړه به چې کوم دی نو اعراب به د دې څه وي دا به د اعراب په اعتبار سره به دا یو شان دي وي. لکه دلته کې الحمارو چې کوم دی نو مرفوع دی نو دې پسې چې کوم دا معطوف راغلی نو دا به هم څه وي مرفوع به وي. الحمارو چې کوم دی نو په ترکیب کې د شربه لپاره فاعل واقع کېږي نو دا هم دې لپاره کوم دی نو څه فاعل واقع کېږي. دا نه چې د معطوف علیه نه مخکې چې کوم دی نو دا موږ فاعل واقع کړو شربه لپاره او د دې معطوف د دې و نه پس چې کوم معطوف راغلی نو دا به بیا مفعول به جوړ کړو. داسې به نه کېږي بلکې دا دواړه به یو واقع کېږي یا به چې کوم دی نو مفعول به واقع کېږي یا به چې کوم دی نو د مبتدا لپاره خبر واقع کېږي یا به د فعل لپاره کوم دی نو فاعل واقع کېږي. لکه دلته کې چې کوم دی نو څه دا معطوف علیه د فعل لپاره کوم دی نو څه واقع شوی دی فاعل واقع شوی دی. نو ماشوم په بلې ترکیب سره تاسو په ترکیب باندې پوهیږئ ورته ګوره بچې شربه فعل الحمار چې کوم دی نو معطوف علیه شو دا و چې کوم دی نو حرف عطف شو البغلو معطوف شو دا معطوف علیه چې کوم دی نو د فعل لپاره څه شو فاعل شو فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه او دا شان ورته وایي چې ګوره مفعول به کې هم دا راتللی شي لکه رأیتو فعل فاعل شو زیدن چې کوم دی نو څه شو معطوف علیه شو دا و حرف عطف شو امرن ولا معطوف شو دا معطوف علیه چې کوم دی نو د دې فعل لپاره مفعول به شو فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه شوله. نو په دې طریقې سره تاسو ماشوم څه کې هغه وپوهیږئ زیدن مرفوع منصوب مجرور کې څه دی منصوب د څه د وجې نه مفعول به د وجې نه او دغه شان کوم دی نو امرن مرفوع منصوب مجرور کې څه دی نو د دې د وجې نه ویل چې د دې عطف په دې زید باندې شوی دی او د مفعول به د وجې نه ویل شي یعنې ماشوم په دې باندې پوهیږي چې څنګه دا د مفعول به د وجې نه منصوب وي نو دغه شان وایي کوم دی دا د مفعول به د وجې نه موږ څه وایو منصوب به وایو او څنګه چې دا موږ د فاعل د وجې نه مرفوع وي نو دلته کې والبغلوم چې کوم دی د فاعل د وجې نه به موږ څه وایو مرفوع به وایو. نو په دې باندې ماشوم پوهه کول پکار دی چې دې دا وپېژني چې د معطوف علیه کم عمل په دې کې وشو نو هغه عمل به چې کوم دی نو په معطوف کې کېږي او دا دواړه چې کوم دی نو بیا څه کېږي د ماقبل لپاره به چې کوم دی نو هغه واقع کېږي چې د څه ضرورت وي. د دې طریقې سره ماشوم سره اجرا هغه چې کوم دی نو پکار دی.